شب برات د شعبان 15 ورځ باندې روزه نیول دا یو ګناه کار دی، یو بدعت دی. اسلام د دینه منع کړی ده. سید ترمذی حدیث ابو هرره رضی الله عنه فرمایي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې شعبان 15 ته ورسیږي فلا تصوموا، تاسو بیا روزه منیسئ. په دې ورځ باندې بیا روزه نیول خاص کول دا اسلام د دینه منع کړی ده. که یو انسان مسلمان او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مني، ترمذی صحیح حدیث دی، نو هغه په دې ورځ باندې روزه بالکل نه نیسي. کوم ملایان چې د شعبان په باره کې او شب برات په باره کې دا حدیثونه وایي چې څلور کسانو ته الله بخښنه نه کوي او دې ورځ باندې چې کوم دی الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزیږي، الله دعاګانې قبلوي، دغه روایتونه چې پیش کوي او دې باره کې وایي چې دې ورځ باندې خاص روزه ونیسئ، دغه روایت والله العظیم که د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وي، دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ کله داسې نه دي فرمایلي، بلکې دغه روایتونه د شیعاګانو او د کذابانو د دروغجنو خلکو هغه خلکو روایتونه دي چې د ځان نه جوړ کړي د شیعاګانو روایتونه دي او دې محدثینو دې دپاره ذکر کړي دي، دا حدیثونه یې راوړي دي. خو دا غریبانان خو جاهل خلک دي، په علم یې نشته د قرآن او د حدیث په عربۍ په دې شیزونو باندې نه پوهېږي. امیر صاحبان دي بس صرف پړګۍ تړلې او ګیرې پرېښې ده، بس خلک وایي چې دا مولوي صاحب ده. مولا ته مولا مه وایي چې بس ګیرې پرېښې او بس ته وایي چې دا مولا دی او پړګۍ وهلې ده. هغه غریب په دې باندې نه پوهېږي. محدثینو دا روایت دې دپاره راوړی وي چې یاره دغه روایتونه دا د شیعاګانو روایتونه دي، دا اسلام کې نشته دی، دا حدیثونه د ځان نه جوړ کړی شوي دي، دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه دي فرمایلي. نو په دغه ورځ باندې روزه نیول او دې باره کې چې دا کوم روایتونه راغلي دا ټول موضوعي ضعیف، صحیح حدیث په دې کې یوم نشته. د وجه نه د شعبان 15 روزه نیول دا اسلام کې منع دي، د الله نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی د دینه. که یو انسان مسلمان او مؤمن او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مني، موږ الحمدلله صفا سوچه دین بیانو. دا هغه بدعتیانو درباریانو ملایانو په شان دي نه یو چې هغوی د بدعاتو پسې خرافاتو پسې او د ډلو تنظیمونو پسې روان دي. چې کوم الله او رسول صفا خبرې کړي دي الحمدلله زموږ دا دعوت دی. مګر هغه کس دا روزې نیولی شي چې هغه د پیر او د زیارت روزې نیسي هره میاشت کې، یا میاشت کې د 3 روزې نیول دي، هغه کسان یې نیولی شي. او دې نه علاوه خاص د 15مې ورځ خاص کول د روزې دپاره او په دې ورځ باندې روزه نیول دا حدیثو کې منع راغلی ده او په دې باره کې یو روایت هم صحیح نشته دی. که څوک وایي چې شته دی هغه دې موږ ته وښیي. سلفو په دې باندې رد کړی دی او محدثینو دا ویلي چې دې باره کوم روایتونه راغلي هغه ټول موضوعي د شیعاګانو او د ځان نه روایتونه جوړ شوي دي. تش دا مو وایي چې ګورې روژه پکې ونه نیسئ ګناه ده. پرون یو کلیپ د مولوي صاحب راته وښولو، هغې کې یو لګیا دی وي د 15 شعبان روژه نیول وي ګناه ده ګناه، او په دې شپه خصوصي عبادت کول، خاص عبادت کول، خاص 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 خدای دې غرق او تباه که سره. ته تا د کمې مدرسې د الله سبق ویلی چا ویلي دي چې په دې شپه صرف عبادت کېږي او په بله نه کېږي؟ نو ما خو دا خبره ختمه کړه، هره شپه باندې عبادت کوه. خو دوی نه په نورو شپو کوي او نه د دې شپې ته بدلېږي. خو د دې شپې څه برکت شته که نه؟ وي دا ټول حدیثونه ضعیف دي. نو که ده د اصول حدیث کتاب ویلی یا تفسیر مصطلح الحدیث یې ویلی یا چې کوم دی بل د اصول کتاب قاعده ویلی وي، نو د اصول حدیث قاعده دا ده چې ضعیف احادیث مبارکه دا قابل عمل دي، عمل به پکې په فضایلو کې. نو دا زه فضیلت بیانوم، کنه دا زه بل څه بیانوم د شعبان د 15 شپې. خو دي خو د اصول حدیث ته ناواقفه، د کتاب نه ناواقفه، بس کینی او بس کی عربي عبارت یو ترجمه کوي او غرض ورکوي، بس کوڅو کې کافر کو کوڅو کې هر څه کړو، ځان مسلمان چا ثابت کړو بلې کافر ثابت. الله مو د پلیت عقیدو د داسې خلکو نه وساته. دا په دې نټ باندې ټول پراته دي. راشه دا خو حدیثونه دا خو زما خبره خو نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د شعبان داسې میاشت ده چې خلک غافل دي د دینه. نو موږ غافل یو کنه بین رجب و رمضان، او دا د رجب او د رمضان په میاشت کې ده. وهو شهر، دا داسې میاشت ده ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. دا اوس خصوصیت دی د شعبان. په بله میاشت کې دا کار نه کېږي. اوچتولی شي عملونه رب العالمین ته په دې میاشت شعبان کې. فاحبه وي زه دا خوښه ګڼم، زه دا محبوبه ګڼم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي ان یرفع عملی، دا چې اوچت کړي شي زما عمل، وانا صائم او زه روژهدار یم. یعنې زه ډېرې روژې ولې نیسم؟ زه دا خوښوم چې زما عمل په شعبان کې رب الجلال ته چوتېږي رب العالمین طرف ته، چې زه روژهدار یم، روژهدار روژې په حالت. دا سوچو د امام الانبیاء صلی الله علیه و وسلم، ځکه مې په شعبان کې ډېرې زیاتې روژې نیولې. بعضې روایتو کې راځي کله کله مې ټوله میاشت روژه ونیوله، او بعضې روایتو کې راځي چې کله به یې حصه روژه ونیوله، سر ورځې به پکې اخره کې پرېښودې او نور باقي میاشتې به
د شعبان ټول روزه وه 20 ورځې 25 ورځې 10 ورځې ټولې کې زیاتې روزې به په کومه میاشت کې نیولې په شهدا به ولې نیولې نو حدیث مبارکه هغه موجود دي د دې شعبان المعظم د فضیلت باره کې څنګه چې ترمذی شریف حدیث مبارک دی بیهقی شریف هم را نقل کړي چې انس بن مالک سے فرمایي سئل النبي صلی الله علیه وسلم دا پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه چې اي الصوم افضل بعد رمضان د رمضان المبارک فرض روزي دغه نه پس کومه روزه افضل ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل شعبان لتعظیم رمضان د شعبان روزه افضل ده د پاره د تعظیم د رمضان المبارک د رمضان المبارک نه پس افضل روزي کومه میاشت د شعبان د دې میاشتې تاسو پکې سونی ولې دغه مولا ته وایي تا پکې سونی ولې په 12مه دیونی ولا په یکم شعبان دیونی ولا په اتمه دیونی ولا په نهمه دیونی ولا نو که په نهمه نشي خو دا خاص کړه نهمه خاص کړه چې ما ته وایي په 15مه منی څنګه او دا خاص کی نو په شعبان کې خو بچته روزه نشي کنه ځکه چې افضل روزي دادي په نفلي کې پس د رمضان نه حدیث د ترمذی شریف نو چې اوس د هر روزه نشي سره به یو خاص کیږي نه کاکا شلم ونیول نو د شلم خاص کړه خاص نه کړه خدای دې غار کو تبا کا راشه مال ته پوسټ کوي اساسا عقیده ده پس عقیده دار روزه نیسي نو زبرته وې چې زما دا په دې نظریه نیسم نفلی روزه ده نیسه به کنه یا فضایلو کې په حدیث مبارک راغلي دي کنه کزوې په دې په فضایلو کې زما لپاره قابل عمل دي الله جل جلاله غواړي مال او اجر او ثواب راکړي تاسو کې چې ما د نیک عمل نه منې کې نو الله جل جلاله د داسې خراب خلقو نه وساته او بل حدیث مبارکه دا د ابن ماجه سنن ابن ماجه شریف حدیث مبارک دی او دغه شاده حدیث مبارک الترغیب والترهیب عمره نقل کړی دی علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې حدیث راوی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل اذا كانت ليله النصف من شعبان خاص د 15 شعبان د شپې بارک هر کله چې شي 15 شپه د شعبان نصف شعبان فقوموا ليلها نو قیام کې د دې پشپا کې نو چې دا تاسو د تناس عبادت کوي قیام کوي نفل وکوي نو دا د دې حدیث باندې عمل لري رسول الله ابن ماجه رسول الله مبارک صلی الله علیه و 15 شعبان شنو سو کې فقوموا ليلها په دې شپه کې ودرېږي الله تبارک وتعالى ته قیام کې نفل کې عبادت کې وصوموا نهارها او په سبب باندې بیا یې 15 شعبان روزه ونیسي صوموا نهارها رسول الله مبارک فرمایي په ابن ماجه حدیث مبارک چې د شپې عبادت کې قیام کې فقوموا ليلها وصوموا نهارها او دا کوته کوئی ودا روزه نیول ګناه ده دا جاهله خو د سنن ابن ماجه نه ده ویل د چې څو وخت کې پته نه دوره به کړي کې به نه کړي خو د مدرسه کې سبق ویل وین سنن ابن ماجه شریف دا حدیث به د نظر تیر شوی کې دي شغه وخت یو دو په درس دوران کې او دا حدیث داسې تیر شوی کیږي داسې کنه طالبانو سره نبی هغه دی وړي وي د خلکو عقیده خرابوي او دا د نفل عبادت دا خو عبادت دی د عبادت نفلی روزه عبادت نه دي د شپې تهجد کول عبادت نه دي نو څنګه ته عبادت د رب ذل جلال بندګان د رب ته عبادت نه منه کې دا ډیره ضروري ضرورتیا نه ده ضرورتیا ډیره زیات رسول الله مبارک فرمایي د شپې روزه قیام کې او سحر روزه شي او کله اذا كانت ليله النصف من شعبان چې نصف شعبان شپه راشي نو دا خاص چا کړه دا خو رسول الله مبارک خاص کړه کنه فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا بشک وی الله جل جلاله نزول کوي د خپل شان لایق اسمان دنیا ته کله کله چې نور پریوزي د غروب الشمس د نور د پریوتونه پس د خپل شان لایق رب ذل جلال بدی 15 شعبان پښپا باندې نزول کی اسمان دنیا ته فيقول فرمای الا من مستغفر لي آیا څوک بخنه غختون کی فاغفر له چې زاغه د بخنه وکم الا من مسترزق فارزقه آیا څوک رزق غختون کی چې رزق ولا ورکم الا مبتلا فعافيه آیا څوک په مصیبت کې په تکلیف کې بیماری کې مبتلا چې زول عافیت ورکم دغه مصیبت نه الا قضا دغه شان الله پاک فرمایي دغه شان الله پاک تر طرف اعلان کیږي حتا يطلع الفجر ترتیج سبا روخیږي د سبا د راختلو د 15 شعبان پورې ټول شپه الله جل جلاله د طرف دا اعلان کوي